कोर्ट के फैसले को कब्जा माफिया शेर अतरफ कब्जा माफिया دا شپږ زره کناله ځمکه ده د دې ملکیت زموږ دی دا زموږ نیکني جایداد دی د شراتب ټوله ځمکه دا سپربنډې میاګان ده زموږ د نیکونو خبرو ټول دا پراته دي د دې نه قوم شته نه د دې دلته سیاست د نیک خبرې نشته هغه په ټوپک تماچه راغستې زما نوم محمد لقمان دی زه د دې کلي پیدایشي باشنده یم زما پلار د دې کلي او موږ د میاګان خاندان سره تعلق لرو زموږ سلسله نصیب نامه دولت بابا بیا د کانجور شهید بابا او بیا د پېښور د خوندرزو بابا سره زموږ ښځه نسب لګېدلی دی دا ټول خلک ټاپېره تاسو ټول یالی دا ټول دغه یو نیکه اولاد دی او د ټول یو درخواست دی د ټول یو فیصله ده د ټول یو ریکوست دی موږ د حکومت یو فورم داسې پرې راښودو چې هغې ته موږ لاړو موږ د خپل درخواست مخکې نه کوو زموږ دا ځمکه موږ په سپریم کورټ آف پاکستان کې ګټلې ده د هغې هغه فایل دا زما په لاس کې دی فیصله تاسو ټکه په ټکه کتی شئ دا ایس ای کتی شي دا ډي اس پي کتی شي دا ایس ایچ او کتی شي دا ترانزدار کتی شي کمشنر چې کوم شوکت علي اوس په ټرانسفر شوی هغه له موږ د جرګې په حیثیت شکل لاړو هغه ته موږ ته د سواد د صندوق کې دې کیس په حقیقت ته ډېر ښه پوهایي اوس موږ حیران په دې خبرې یو چې د 2015 راپسې د 2023 دا اتم کال دی او انتظامیه په دې خبره خاموش ده موږ راغلي یو دغه شرطره مخامخ پروت دی دا زموږ د کلي انچه په انچه ځای دی دا کور په کور تقسیم شوی په محکمه دغه کې ریوینیو کې او هر یو کس هغه کتونی هغه فیسبوک او دغه فرد امیلاو شوی ساده دغه جایداد دی اوس زموږ شی موږ ته نه میلاویږي موږ څه وکړو موږ راغونډېږو خپل جرګې کوو څه کوو دا پوسټرې دا بینرې دا یې خورې کوو راغونډېږو میډیا ورله غواړو افسران له غواړو چې یاره زموږ د ریښې تپوس وشي اخر موږ څه وکړو د شراتب ټوله ځمکه دا سپربنډې میاګان ده دا سیری ده سیری زموږ مشران ډېر عالمان او ډېر زبرګان او دا خلک وو هغوی ته په پښتنو ځمکې ورکولې د هغوی د علم په وجه د هغوی د پښتنو په منځ کې د سورې په وجه باندې هغوی له ورکولې دا ځمکې موږ د سیری په حیثیت میلې شوې زموږ نیکانو ته دا خلک روس سره بار نه راغلی دی دا ځمکې ابادي کړي دي دوی د خپل نیکه قبر ته څخه وښایي زموږ د نیکونو قبرونه ټول دا پراته دي دوی یو د خپل نیکه قبر وښایي د خپل پلار قبر دې وښایي دوی خو څه راغلي آباد شوي دي او په دې ځمکه دعوا وکړه دوی بهر نه راوسته شوي خلک دی ځینې د غوربند نه راغلي ځینې چکسر نه راغلي دي ځینې شنګلې نه راغلي دي دا ډېرې شوي د ځمکه له باچا صاحب ورکړي چې دا زما ځمکې سمبالوي نور دې څه ملکیت دا شی نشته دوی خپل یو ثبوت وښایي یا د نیکه دغه وښایي شذر نسب وښایي یا دې خپل سیرې حیثیت وښایي چې موږ دا ومنو نو که زموږ باندې فیصله کې څه قسم کمی نه وي نو زموږ د حق دی چې موږ دا وغواړو په دې شرایطو کې معدنیت د قیمتي ګټه ده او ګټه ډاینې او ټرکونه روان دي هغې له ګټه وځي او د چا چې هغه ځمکه په قبضه کې ده هغوی له 1000 روپۍ ټرک ورکوي یا 1000 روپۍ ډالر ورکوي نو ځمکه زموږ دغه علي او مدن هغه علي اخر موږ هم څه ګناه نه ده کړې که نه چې موږ مالکانو زموږ شرم ته والی شي که نه زما نوم امجد علي دی د دې سپلبنډیو دا ټول اخونخېل په قام ولاړ یو د دې ځمکې چې کومه مسله ده دا څونه ده دا څنګه ده دا 6 زره کناله ځمکه ده د دې ملکیت زموږ دی دا زموږ نیکني جایداد دی دا د موږ له چا راکړی نه دی استاد صاحب یو خبره وکړه سیرۍ دا سیرۍ هم نه ده دا زموږ د عیسی اخیستې ده اخونخېل میاګان چې دي نو د سیرۍ نور میاګان دي موږ اخونخېل چې موږ د عیسی خاوندان یو دا جوزو سره بنیر سره برید دی جوزو کنډو شیر اطرف نیلګوډن او دغه سلامپور د سیدو سره برید لګېدلی دا زموږ نیکني جایداد دی دا بیا د دوو ورونو ویش دی اوس چې کومه مسله ده دا په 6 زره کناله ده په 6 زرو کنالو کې چې بیا سپریم کورټ یو فیصله کړې ده په 2014 کې ریویو پکې هم شوې ده 2 پیرې فیصله شوې ده دغه فیصلې نه علاوه زموږ نور ځمکه ده چې دا زموږ مخامخ لګېدلې ده هغه ملکیت هم زموږ د قبضې هم زموږ سره ده د سپریم کورټ د فیصلې نه پس په کار خو دا وایي چې دې خلکو موږ ته زموږ ځمکه یا سټیټ حواله کړې وې دې خلکو حواله کړې وې راغلی وې جرګۍ کړې وې منتې کړې وې الټا خو زموږ نه نوره ځمکه قبضه کول شروع کړو اوس 600 کناله ځمکه رانیولې ده هغه دلته ډېر نږدې ده 9 کیلومتر کې ده د 7 میاشتې چې دا مسله د هغې نه روانه ده چې دا د سټیټ او د انتظامیې دپاره دا مسلې چې موږ خلک وباسو دا به چېرته ځي مطلب خلک موږ به یې کورا کوو دا به چېرته ځي دا مسله د نن 4 میاشتې مخکې موږ د ټول کلي فیصله کړې ده چې موږ د سپلبنډۍ خلک مهذب یو موږ ایجوکیټډ یو موږ ته د کور په خپله ضرورت دی دا خلک چېرته ځي دا د حکومت مسله ده دا د خلکو خپله مسله ده الله تعالی ولې ځمکه نه ده ورکړې الله تعالی ولې کور نه دی ورکړی نو دې ته موږ پابند نه یو خو بیا هم د حالات داسې د ملک معاشره داسې ده
چېرې وایي دا خلک به چېرته ځي د هغې موږ حل دا راوویستو چې څوک بدماش نه زورور نه او وایي چې غریب یم او یي او زه ستاسو سره دلته پوره من پاتې کېږم موږ ورته دا کور د خپل طرفه آفر کړو چې دا کور تاسو له انتقال کوو په تاسو پسې رجسټر کوي ته هغه چې په 6 لکو روپو کې 15 لکو روپو کې 500 روپۍ کته ورکوي د هغه په معامله چلېږي دا 50 کاله دا داسې نه دی وتی چې دا موږ دی یو نظام د پاکستان عدالتي نظام چې د هغې کې کمزوریانې دي بل د دې خلکو پیسه زموږ د جایداد آمدن هغه کوي شلم حصې چې کته هغه زکات چې کته په رشوت کې ورکوي خدای رسول نه مني لکه موږ ځکه چې حرام حلالو باندې دغه نشته خو ته پته ده مفتي صاحب ناست دی د ځمکې چې مالک معلومي د دې حساب ورکې چې خدای رسول منو بیا به منو خدای رسول مطلب خو ته پته د خپل باندې میګان د دې جایداد مالکان دي عللیلان وای 50 کالو شو دوله مسنه دی ورکړي نو خپل په جرګه کې موږ ته وې چې په دې 50 کال کې موږ ځکه سنې دی غستی چې موږ تاسو سره په عدالتونو کې کیسونه موږ موظف خوې کړی دی موږ صبر کړی موږ برداشت کړی دی 50 کال دی خولې دا اوس په زمونږ په یو کور باندې دا د لسو کورونه د شپږ وونه شروع شي اوس 113 کورونه رسیدلي دي ایڈمنسټریشن ته خواست کوو چې د ډیر ټایم نه چې دی موږ لګیا یو زموږ د کلي مشران ځوانان سپینګیري موږ هر عدالت ته تللي هر ذموار کس له تللي هر دروازه یې ټکولې ده پوره من طریقې سره نن موږ پوره من راختلي خو موږ هیڅ قسم هغې نه اسلام مني نه جرګه مني نه پښتو مني په دې سیمه کې تاسو ګورئ دنیا د شي د قبضو ځمکې وې د هغې حل راوتی دی د ناستې په تور راوتی دی په ټیبل ټاک باندې راوتی دی خو دا خلک چې دی دا موږ ته نه مسلمانان ښکاري نه پښتانه ښکاري نه انسانان ښکاري ځکه چې دوی یو عدالت نه مني نه دوی د پښتو خبره مني موږ ټول دا اخري پیره ده موږ نن دلته راختلي یو په خپله ځمکه باندې FIR ته هم تیار یو په خپله ځمکه باندې مرګ ته هم موږ څوک نه وژنو موږ په چا تشدد نه کوو موږ چې دی یو غریب سړي لاس نه ورکوو خو خپلې ځمکې ته به ځو که څوک دومره ناران یې هلته دې موږ مړه کړي او د هغې فیصله دې وشي